یو نه یو ورځ به رب سره مخامخ کیږو که نه به مخامخ کیږو. دا زمونږ کلکه اتفاقي عقیده ده او که نه ده؟ دغه ورځ را مخې ته که وروڼو نه به پلار وي، نه به ورور وي، نه به ښځه او بچي وي، نه به لور او زوی وي، نه به د پیر او امام او استاذ وي، نه به د فقه او کتاب وي. من خاف مقام ربه تو ستا رب وي. او الله فرمایي ای د آدم بچیه یاد ساته لقد جئتمونا فرادا، یو یو به راځې دوه دوه به هم نه یو لاړ. یاره چې ځم به خو په سپین کفن کې به ځم، عطر به په ما لګېدلي وي، صندوق کې به بند یم، مخکې وروسته به خاندان وي. نه، کما خلقناکم اول مره، دا داسې الفاظ دي چې دا څومره سپړې نو پکې علم دی، څومره سپړې پکې علم دی. کما خلقناکم اول مره، ای د آدم بچیا زما مخې ته چې ولاړې داسې به ولاړې. ډېر د حیا تعبیر دی، داسې ونه وي چې بربنډ به ولاړې، داسې هم ونه وي چې کمیس او پرتوب به دې نه، داسې هم ونه وي چې پیزار به دې نه، د حیا ټکي وي خو دې ټولو ته شامل دی. کما خلقناکم اول مره، په اول ځل چې مې څنګه پیدا کړې او په کوم حال وې په هغه حال به زما دربار کې ولاړ وې. په هغه حال موږ سره بینک بیلنس و چې پیدا شو، کمیس او پرتوګ وو، چپل وي، ښځه او بچي وو، ډنډماري او خاندان وو. نه، صرف جړا دې کوله، طاقت دې نه و، حیثیت دې نه و. الله فرمایي ولقد جئتمونا فرادا، هغه د پیدایش ورځ را یاده کړه، زما مخې ته به دغسې تنې تنها ولاړې. ذهن کې سوال راځي چې زه خو دنیا ته بې لاس او بې خپو راغلی یم، ټیک ده، لیکن وروسته خو ما بینک بیلنس کتي، زه صاحب جایداد جوړ شوی یم، زما غټ خاندان او ډنډسو زما په آواز به کلی را پاسېدو، چې به ووټ ته ودرېدم بغیر دعوته به پاس کېدم. دا خو اولنۍ خبرې دي، وروستو ترقي څه شوه؟ الله سبحانه وتعالی بادشاه دی، د بادشاه مخې ته بل بادشاه نه چلیږي، نو د هغه احکم الحاکمین مخې ته به څنګه مجازي بادشاهانو چلیږي. لنډ جواب کوي وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، هر څه به دې شاته پاتې شي، ما ته به دغسې تنې تنها ولاړې. ای ورونو بس نور څه نه وایو، په چا مو رد مقصود نه دی، څه به ترې جوړ شي. د چا زړونه هم نه دردو، غواړو دا د نفرتونو ډک زړونه په محبتو بدل کو، غواړو دا نفرتونه، دا بغضونه، حسدونه د قرآن او د حدیث په مینو بدل کو. نه غواړو ستاسو دشمنۍ زیاتول، نه غواړو ستاسو فرقې زیاتول، نه غواړو ستاسو اختلافات زیاتول، خو یو پیغام درله ضرور درکو. واما من خاف مقام ربه، هغه ورځ یاده کا چې یوازې به د رب مخې ته ولاړې، په هغه میدان کې به د قرآن تپوس کېږي، هغه ورځ باندې افسوس پکې. یا لیتنی، هی هی هلاکت دې ما لره، مخ به په څپېړو وې، یعد الظالم علی یدیه، په لاس به چکونه لګې، قرآن پې ګواه دی، په میدان محشر به چغه وې یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش چې د محمد مصطفی په قدم میں قدم ایښی وی، کاش چې ځان مې بل تنظیم ته، بل امام، بل فقه او بل پارټۍ او بل مشر ته نه منسوب کولی، کاش چې زما امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی. اے ورونو دا چغه هر سړي ته پرته ده، رب مو دې د دغې چغې نه بچ کړي، الله دې دنیا کې مونږ کې دا فکر پیدا کړي.